نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صدق الله العظيم. دا سورہ ہود دی 12 سپارہ او دریم رکوع دی کی شروع کی گئی. فدی رکوع کے اللہ سبحانہ وتعالی دا حضرت نوح علیہ السلام ذکر فرمائی او سورۃ ہود دے اللہ سبحانہ وتعالی مخ کی لدینا دا کفار ذکر او فرمایلو چھے اغی تا اللہ پاک قرآن پاک رو لے گلو نو اغی ویچ دا سنگ کتاب دے دا خود رضا جوڑے دروغ نسبت وتو کو نو اللہ سبحانہ وتعالی ورته فرمایل چې تاسو یو لس صورت داسې جوړ کړئ بل ځای کې بیا الله پاک د دین او تکم کو ورته چې یو صورت جوړ کړئ ځه لس خو پرې ده نو هغه وی چې نستاره پیغمبره د پارس دلیل پکاره وغه دلیل دار چې تاسو رخي غټه غټه خزانی وي چې داغې نه په مونږ باندې وي شي او بس په خپلم خوري او تاسو سره یو ملائکه را کوزه شي او هغه خلکو ته وی چې دا پیغمبر دی د خدای دونو به وقفانو چې پرشتہ څوک لیدي شي نو به انساني شکل کې راتله کنه چې کله انساني شکل کې راغله تاسو بیا یې چې دا تاسو سړی دی انسان دی بیا به مو ما غره کول او د فرشتي په خپل شکل کې تاسو لیدي نه شي نو څنګه بیا تاسو لاغه دعوت درکې نو کوم انسان چې پتا سو کې لوي شو او دومره پاک دامنه سره هغه وخت تیر کو رښتونه هر پیغمبر رښتونی وي او امین وي صادق وي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دغه شانت هر پیغمبر الله پاک یعنی ډیر پاکیزه ساتلی وي د هر قسم معصیت نه. نو دلته الله پاک اوس د نوح علیه السلام ذکر او د هغه د قوم ذکر او د ټولو مکالمه تقریبا د پیغمبرانو سره د ټولو امتونو یو شانتي خبرې اترې اوس هم که تاسو سوچو کوي چې کوم دعوت والا خلک دی هغې ته هماغه شانتې خبرې خلک کوي خبره یو ده بس انسانانو لا بله خبره نه ورځي بس همدغه یو څو 4-5 خبرې دي چې هغې کې بس دی علما دایان پیغمبران او دا هغې ته ټولو کړي دي. نو دلته کې الله پاک فرمایي ولقد ارسلنا نوحا او په تحقیق سره لګلې او مونږه نوح علیه السلام الی قومه هغه قوم خپل ته انی لکم نذیر مبین نو هغه ورته وی چې زه ستاسو دپاره يرونکې مخکاره یعنی صفا زه تاسو ته وینا کوم که چې تاسو زما په خبره باندې عمل ونکو د الله وحدانیت مو نه منلو دغه بوتانو د عبادت نه منې نه شوئ نو بیا ګورې زه تاسو دغه ورځې نه یروم چې بیا به هغه عذاب که په تاسو باندې یو پیره راغو نو بیا به واپس کېږي نه نو الله تعبدو الا الله لومبۍ خبره خدا ده چې تاسو عبادت مه کوئ مګر صرف د یو الله کوئ هغه سره څوک شریک مه جوړوئ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم او بیا ورته فرمایي چې زه یریږم په تاسو باندې د عذاب دردناکې ورځې نه
کم چې د سیلاب په شکل پای باندې بیا راغلی واغه ورځ. فقال الملأ الذين كفروا نو اویغا سردارانو داغا کفارو مشران چې کوم من قومه داغه قومنا، په هر قوم کې مشران وي په د کلی په سطح باندې دا شرط د علاقو په سطح باندې. نو ای ورته وی چې ما نراک الا بشرا مثلنا، مونږ هو تا نه وینو مګر خپل ځان غونتی یو سړی دی وینو، نو ته خو زموږ غونتی انسان یې، نو ته څنګه پیغمبر یې؟ نو لکه جن تاسو وینئ، فرشته تاسو وینئ، خو انسان بدل الله را دیږي که نه. نو وما نراک اتبعک الا الذین، او بل دا چې نو وینو مونږ دا چې کوم ستا تابعداري کوونکي دي مگر هغه کسان هم اراذلنا بادی الرأی چې زمونږ د ادنا درجې خلق دي، د سوچ په لحاظ سره، د سطح په لحاظ سره، د مال و دولت په لحاظ سره، کوم غریبانان فقرا او مسکینان دا خلق تا سره ټول ملګري دي، تا سره خصوص اوچت خلق شته نه. زه به خبره ورته دا وکړه وما نرى لكم علينا من فضل، او نوینو مونږه دا ستا د پاره په خپل ځان باندې څه زیاتی فضیلت چې تا ته هغه حاصل وي، فضیلت حاصل وي، بل نظنکم کاذبین، بلکې موږ خیال دا کوو چې تر دروغ دا وعده کړې ده. دا دعوی نبوت چې تا کړې دا د دروغ خبره ځان نه جوړه کړې چې یاره په دې سره زه په علاقه کې غټ سړی جوړ شم او زما خلک تابعدار جوړ شي، زما خبره منونکي جوړ شي. قال نوح علیه السلام ورته فرمایل یا قوم، اے زما قومه، ارأیتم نو ګورئ تاسو، ان كنت على بینة که چېرې زه قایم یم پاغه کلاو خبرو سره من ربي د الله د طرف نه، یعنی د الله د طرف نه چې ما تاسو ته کوم پیغام راوړی دی، نو هغه ښکاره خبرې دي چې الله سره څوک عبادت والا مه جوړوئ. دا بوتان او دا تاسو چې کوم څه جوړ کړي خدایان، دا خو د الله په مقابله کې هېڅ هم نه دي او دوی ته هېڅ اختیار حاصل نه دی، نه د نفع او نه د نقصان. مخکې الله پاک فرمایل وآتانی رحمتا، دا اوس د هغوی په هغه جواب کې بیا فرمایي چې راکړی دی ما ته الله پاک خپل رحمت من عنده د خپل ځان نه، فعمیت علیکم، نو تاسو وړاندې شوي یئ د هغې نه، وړاندې کړی شوي یئ، شیطان در باندې په سترګو باندې پټۍ راوستي دي د ړوندوالي. انلزمکموها، نو وی تاسو آیا محبوس شوي یئ په دې باندې چې مجبوره کړئ، زه تاسو په دې باندې مجبوره کوم چې یعنې په زور باندې، په زبردستۍ باندې په تاسو باندې ایمان راوړم. وانتم لها کارهون، او تاسو هغه نه خوښوئ هغه دین لره، کوم دین چې زه تاسو ته پیش کوم نو زه په تاسو باندې هغه په زور خو نه منم، او که په زور یې باندې ومنم نو هغه خدای ته قابل قبول نه دی. ویا قومي، او موسی ته فرمایي چې زما قومه لا اسألکم علیه مالا، او زه خو تاسو نه سوال نه کوم د مال او د دولت، ان اجری الا علی الله، نه دی اجر مگر په الله باندې زما د دې کار. زه چې تاسو له کوم دعوت در کوم، خپل وخت خرج کوم، خپل مال خرج کوم، او تاسو ته کوم خبره کوم، نو په دې خو تاسو نه څه پیسې هم نه غواړم چې د خدای په رضا مال سره غونډ کړئ. د دې لپاره وایي قرآن چې خلک ووایي نو د هغې نه پس بیا سوال نه دي کول پکار، یو عالم لم یو بل سړي لم چې د قرآن د تلاوت نه پس بیا د هغه خلکو ته سوال کوي. په دې زمانه کې الله پاک دا فرمایي چې دا دعوت چې تا ورکو خلکو لا د قرآن په ذریعه سره یا د هغې آیاتونه دې ورته بیان کړو، یا د هغې ته دعوت ورکو، یا تبلیغ ورته وکړو، یا درس ورکو، نو د هغې نه به څه مطالبه د مال دولت نه کوي،
دا د هر پیغمبر دا دغه لا اسألكم عليه مالا زه تاسو نه سوال نکوم په دې باندې مال دولت ان اجر الا على الله نه دی اجر زما مگر په الله باندې وما انا بطارد او زه نه یم چې پاسوم الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی کوم ایمان چې راوړی دی او کمزوري خلک دي ورته چې تاسو سره خطوره کمزوري خلک دي کنه نو وایي زه دا نه کوم چې زه د ځان نه دا خلک پاسوم چې هغه ایمان راوړی دی که کمزوري دي او که دغه دلته کې د الله په نسبت باندې ټول یو شانتي دي تاسو ګورئ نه په قبر کې ټول یو شانتي دي چې مړ شي نو که ډېر زیات مالداري نو همدغه سپین 2 کپړې 3 کپړې ورته میلاو شي او غریب هم هغه شی او همدغه یو عمره قبر دواړو لکه نستی شي که هغه ډېر مالداري سنګي مرمر ورته پکې نه لګوي او کوم لګوي نو هغې نه څه فایده نشته نو الله پاک فرمایي چې دو ته فرمایل دي قوم ته نه یم زه چې دی د ځان نه په زور زبردستی لري که به هغه کسانو چې ایمان راوړی دی الذین آمنو انهم ملاقو ربهم ځکه چې دی به ملایږي الله سره چې هغه رب دی زما او ستاسو د ټول جهانونو ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زه وینم تاسو یو قوم جاهل جهالت والا خلق وینم چې دا کومې خبره نو همدغه خبره رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته هم کفارو کړې وه چې کله رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره دا فقرا مسکینان غریبانان خلق ناستو نو ورته یره وایي مونږ سرداران یو د مکې د دې ځای د خلکو او مونږ ته خو ځان بدې ښکاري چې دوی سره تا سره په یو ځای کینو او ته قرآن وایې او مونږ او دای مکس ناستیو یو شانتی یو لیول کې ناستیو دا خو زمونږ نه ډېر په درجه کې ښکته دي مونږ چې بره ناستیو دی په ځمکه ناستي مونږ دوی زمونږ په مخ کې کېناستې که درته نه شي په بازارونو کې په کورونو کې یا په هر ځای کې چې دوی مونږ سره میلاو شي په ادب راته ولاړي او دلته مونږ د دوی په مخ کې څنګه تا سره کېنو ته دوی د ځانه لرې کړو بیا به مونږ تا سره کېنو نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم په زړه کې دا خبر راغی چې شاید د ایمان قبول کی نو دا اراده راغی چې یعنی مطلب دا رضا دی ته به ووایم چې تاسو لږ عمره فلال په ډډه شئ نو ای به راشي نو زما خبره به واوري او بیا په خپله وروستو د دوی د زړه نه رارغه وځي لیکن الله پاک آیاتونه راولېږل چې ته بالکل یعنی تر دا خلق برزانه نه لرکې او دی هیڅ کله به ایمان نه وروړي ما ته پته ده چې دی ایمان نه وروړي ما ته علم غیب دی نو الله پاک ته خو علم غیب دی که نه نو دلته کې الله پاک وفرمایل چې دا قوم جاهل دی دی هسې خو ډېر لوی لوی ځایونه ګڼي چې یعنی مطلب دا دی مالدار یو دغه په مالدارۍ باندې سړي نه جهل ځي هغه د علم راځي علم چې کوم دی په ډېر تکلیفونو باندې زده کېږي په مدرسو کې او په سکولونو کې او په دغه کې استادانو سره به پروتي په ټاټونو باندې او په ځمکو باندې او سړی ټوکړې به خوري هر قسم حالات به در باندې راځي نو د علم به حاصلېږي داسې خو نه حاصلېږي چې په سکول کې د تعالی علم راشي یو سړی که پلار عالم وي نو د هغه وراثت خو مال دولت خو هغه ته منتقل شي لیکن علم که چېرې هغه علم ته نه کېنولي نو هغه عالم کېدی نه شي تر کومې پورې چې هغه مدرسې ته نه تلي او د استادانو ته ګوډې نه وي ماتې کړي او ناس ورته نه نو الله پاک فرمایي چې ویا قوم من ینصرنی من الله او ای زما قومه څوک به بچ کوي ما د الله پاک نه ان طردتهم که چېرې زه دوی وشړمه افلا تذکرون ای تاسو پوهېږئ نه په دې خبره باندې ټیک ده چې زه به اوس دوی ته دا ووایم چې یاره تاسو لږه خوښوي به زما خبره به مني خو ما به د الله نه څوک خلاصوي چې زما منونکي خلک چې کوم دی نو تا د دې ظالمانو لپاره چې کوم دی نو هغه پاسول له ځان نه نو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې پیغمبر ورته دا ووایي چې زما قومه څوک به زما مدد کوي یعنی ما به بچ کوي د الله پاک نه
چې کچری فرض کا زدی او شړب د دې ځای نه ورته یم چې زه تاسو بس ځئ او دی وخت تاسو مرادي دی وخت مال غټان راځي. ولا اقول لكم او بل خبره تاسو دا وایي چې ما سره د زبکو خزانی او داراشي نو زه تاسو ته دا نه یم. ولا اقول لكم زه تاسو ته دا نه یم عندي چې ما سره خزائن الله خزانی دي د الله، یعنی پټي خزانی دي او تاسو راشي نو بس بدل ډېر مال دولت درکما دام د تنه ویم. ولا اعلم الغیب او دام د تنه ویم چې ما ته علم غیب هم نشتا کلی طور. ټیک د چې پیغمبرانو علیهم السلام ته الله سبحانه وتعالی بعضی وخت کې د وحی په ذریعہ سره د یو وخت راتلو نه مخکې وحی وکي چې دا کار به داسې کیږي او هغه خپل امت ته وایي او هغه بیا هغه شانتي وشي. نو دې ته علم غیب پوره طور باندې نشي دا خو الله په وحی راولېږله کنه. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې ولا اعلم الغیب دا یعنی دا پیغمبر په جبه باندې دا خبره جاری کړه چې ماته علم غیب نشتا په خپل فرمایل. نو یو ولی تا یا یو صحابي تا یا یو بل چاته او بیا څنګه علم غیب حاصل شي چې پیغمبر نفي کوي د دې. او بیا فرمایي ولا اقول اني ملک. او دریم نمبر خبره دا شو چې زه تاسو راځم چې زه فرشته یم او د فرشتي نه تاسو دین څنګه زده کوئ چې الله فرشته را لېږلې وه خو اول تاسو ته ښکارېده نه. بل د هغې قوت طاقت دومره دی چې هغې خو به تاسو بلکل یریدئ به تي. بل دریم نمبر دا دی چې نه هغې ته لوږه لګي نه ورته تنده لګي تاسو به هغه پاسېده نه نو تاسو به ناست وئ او تاسو به تږي شوي هم وئ ستړي شوي به هم وئ او هر قسم حالت په انسان باندې راځي. نو د هغې احساس به هغه ته خو نه کېږي فرشتې ته چې فرشتې ته نه کېږي نو ستاسو بس تاسو خو به ښه راګړاو شوي وئ بیا به د دین نه تښتېدلي وئ چې دا خو یار فرشتې او د انسان خو نه کېږي بیا هم په خپله دا وي چې دا فرشتې او د انسان نه کېږي. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی یعنی انسانانو کې پیغمبران راولېږل. او بل ورته دا فرمایي ولا اقول او نه زه دا تاسو ته وایم للذین تزدري هغه کسانو باره کې چې کوم تاسو حقیر ګڼئ اعینکم ستاسو د سترګو لاندې هغې حقارت ښکاره کېږي تاسو ته یعنی غریبانان ته ښکاره کېږي کمزوري خلک درته ښکاري. لن یؤتیهم الله خیرا چې هرگز به ورنکړي الله سبحانه وتعالی هغې ته څه خیر یعنی بلایي. الله اعلم الله چې دی نو ښه ډېر پوه دی بما فی انفسهم دای په زړونو باندې چې دای په زړونو کې څه دي خو لیکن کلمې ویلې ما تر ناست دي د دې د وجې نه زه هغې د ځان نه نشم اخوا کولی. انی اذا لمن الظالمین نو بیا به که چېرې ما دی پاسول نو بیا به زه د ظالمانو نه شمه نو داسې کار زه نشم کولی په دې به الله ناراضه شي. او مخکې هم فرمایل چې څوک به زما د الله نه وم اخلاصوي که چېرې ما دی وشړل د خپل محفل نه. نو دی ورته آخر کې څه ووي قالو دغه قوم ورته ووي یا نوحو ای نوح علیه السلام قد جادلتنا په تحقیق سره تا مونږ سره ډېرې جګړې وکړې فاکثرت جدالنا او اکثر مونږ سره جګړې کوې د بوتانو په باره کې زمونږ د دین په باره کې. فاتنا نو ته داسې کار وکړه چې بس راوله په مونږ باندې بما تعیدنا د هغه عذاب چې کوم ته مونږ سره وعده کوې د هغې ان كنت من الصادقین که چې ته رښتونی ته چې وایې چې په تاسو باندې به دردناک عذاب راځي او تاسو د هغه دردناک عذاب والا ورځې نه ویریږئ نو که ته چېرې رښتونی نو بس په مونږ باندې راوله عذاب وزق مقل وګوره ای خو په خپل خیال کې وایي چې دا دروغ وایي که نه. نو بیا پیغمبر ورته فرمایي قال انما یاتیکم به الله وی فرمایي ورته چې بېشکه رب ولی تاسو باندې
دغه عذاب الله پاک ان شاء کچری هغه وغواړي وما انتم بمعجزین او تاسو الله عجز کول نشي چې ګنیر د عذاب د ځان بیا لري کوي تاسو مال الټیمیټم راکوي او که الله سبحانه وتعالى په تاسو باندې عذاب مسلط کی نو بیا به ګورند ځان نه لري کول نشي ولا ينفعكم نصحي او بیا به یعنی اس فائدہ ون رسي زماغ نصیحت په هغه وخت کې تاسو ته ولې چې راغلی عذاب خو بیا واپس کیږي نه ان اردت ان انصح لكم کچری زه غواړم چې تاسو ته نصیحت کوم یا تاسو بلای غواړم ان کان الله یرید کچری وی د الله اراده ای یغویکم تاسو د گمراهه یعنی که تاسو الله گمراه کړی نو تاسو ته هدایت نشم درکولې ولې چې څوک الله پاک فرمایلی دی بل ځکه چې وي څوک الله گمراه کی اغله څوک هدایت نشي ورکولې او چې چاله هدایت ورکیا څوک گمراه کولې نشي هو ربکم اغرب دستاسو و الیه ترجعون او هغه طرف ته ټول واپس زمونږه چاہے د عذاب په شکل کې په یو ورځ باندې ټول لاړ او یا چا باندې چې مرګ مسلط شي او اجل ول راشي نو په دغه وخت کې هم دی الله پاک ته واپس شي نو لومبه دغه چې کوم دی د مرګ په وخت کې شروع شي او اوس الله پاک فرمایي ام یقولون افتراه آیا دا خلق وی چې دا د جوړ کړي د ځان دا خبري قل نو تو فرمایا ان افتریته کچره ما جوړ کړی وي د ځان نه دا خبري چې دا ځکه می تاسو ته کوم الله طرف ترابلل فعلی اجرامي نو پما باندې دی دا غیغه جرم او سزا وانا بریء مما تجرمون او زه چې کوم دینو بریم بیزاریم دا هغه جرایمونه چې کوم تاسو هغه کوي کوم جرمونه چې تاسو کوي دا غینه زه بیزاریم او که چې ما جرم کړی وي او تاسو نه حق طرف ترابللی نو دا هغه په ما باندې وبال نو بس خبر آخر کې پدی باندې ختم شو نو بیا الله سبحانه وتعالى دین پس بیا نو مخکې واقعیا فرمای ان شاء الله رکوع دل برابر شو الله سبحانه وتعالى دې زموږ اناست په خپل درگاه قبول او منظور کړي یا الله زموږ اناست په خپل درگاه قبول او منظور کړي کړه دې په معنا او په مفهوم کې زموږ څخه کمې زیاتې شي مغفرت وکړي موږ قانون والد تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفاياب کې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کې د چا څه شرعي حاجات دي الله د خپل غیبي خزانه وته پوره کې د حق او حلال د رزق فراخ سبب د ټول مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکي یا الله زموږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې مخکې وفات شي دي د ټول مغفرت وکي یا الله په ټول عالم کې څومره مؤمنان مسلمانانو په څه قسم مصیبتونو او فتونو او تکلیفونو کې دغه مصیبتونو او فتونو تکلیفونو ته لري کې خپل مدد او نصرت وکي یا الله په اخر کې زموږ هم دا عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه